په افغانستان کې زما خپلوان څه کوي چې زما یاران دوستان تللي دي روزګار نشته اوس هلته 15 کمرې کور دي 100,000 15,000 افغانۍ غواړي او بیا د شپږ میاشتو درنه مخکې غواړي ماته دغه مطالبه ده چې موږ پرېږدي او دلته اوسېږو او چې وباسي نو بیا خپله خوښه ده زه به نو مجبوره یم بیا به ځو دلته ناست یو خو یو امید لرو چې یو څه ناست یو دغه موږ ته ریلیف میلر ما 2 لوریانې پاکستانیانو کې ورکړي دي 15 مې افغانانو کې ورکړي دي زامن مې دلته زلمي شوي دي هلته څوک نه پېژني چې کاکا پېژني خو د کاکا زوی نه پېژني ماما پېژني خو د ماما زوی نه پېژني ترور پېژني د ترور زوی نه پېژني دلته انډیوالي ده دوستي ده یاري ده به دا خلقه پېژني زما 2 لوریانې پاکستانیانو واده دي د یو 3 بچي دي او د یو زوی دی مونږ بالکل پاکستانیانو سره خو مړي ژوندي لرو چې مونږ ډېر خوشحاله یو دې عوام نه इस कॉलोनी का नाम अगवान कॉलोनी तकरीबन निफ सदी कबल रखा गया। उसकी वजह ये थी कि अफगानिस्तान से हिजरत करके माजरीन की कसीर तादाद यहाँ कर आबाद हुई। सिर्फ 10 से 15% अफगान माजरीन इस इलाके में रह चुके हैं जबकि बाकी मानदा वापस अपने वतन जा चुके हैं। यहाँ मौजूद अफगान माजरीन से हम बात करेंगे। हुकूमत उनको हर सूरत में वापस भेजना चाहती है, वो क्या कहते हैं, उनके बच्चे क्या कहते हैं, उन्होंने यहाँ पे ज़िंदगी किस तरह गुजारी, ये तमाम तफसीलात हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। हमारे साथ रहिए। 1982 کې د جون میاشت کې زه راغلی یم پاکستان ته او 1982 نه تر 1985 پورې ما ټټکۍ کړی دی روزدري مې کړې ده د هغې نه پله په قصهخانه کې په هوټل کې منشي وم په نیشنل هوټل کې بیا مې هلته کار پرېښوده قصهخانه کې مې سرګټ خرڅول خپل بچو ته مې او ورونو ته مې نفقه ګټله ما په راشن وخت نه دی تېر کړی کیمپ کې مې شپې نه دي تېرې کړي 18 کاله که 19 کاله نوي کلي په وکي کې مې تېر کړي دي 3 کاله مې دوره روډ افریض آباد کې تېر کړي دي او 18 کاله مې افغان کالونۍ کې داسې مومن ټاون کې په دې پاټک کې مې کیلې خرڅې کړي شنه مرچکي مې خرڅې کړي علي پاپې مې خرڅې کړي یخې اوبه مې خرڅې کړي ما خپل بچو ته پې ژوند جوړ کړی دی او 2003 کې مې بیا په رامداس کې په ریړه باندې فروټ خرڅوم دا 3.5 کاله کېږي چې دغه ځای کې منتوان خرڅوم او دغه یو کال کې چې مهاجر نه باسي مهاجر راوباسي نو غوږونو ټینشن وویل غوږونه مې درانه شول ما سره و دومره علاج پیسې یو ځای مې علاج وکړه او ماشینونه خراب شول هلته پراته دي نو په افغانستان کې رښتیا ووایم دروغ نه دي پکار زما د نیکه جایداد نه و د پلار مې نه و نو چې د پلار او د نیکه نه د مسیح به څه د دغه ټوپۍ خرڅه زما افغانستان کې نشته او اوسه پورې 15 کاله مخکې مجاهدینو 10 کاله مخکې مجاهدینو بیا طالبان شلو نه مجاهد شلو نه طالب شلو هسې تش چمبړخیل شلو په افغانستان کې زما خپلوان څه کوي چې زما یاران دوستان تللي دي روزګار نشته روز مزدوري پکې نشته د 4 میاشتې مخکې بینډۍ کیلو په 1.5 افغانۍ وي بانجان ګران و الوګان په 100 روپۍ 1.5 روپۍ چارک و نو چې مزدوري نه وي ته به وخورې څه دا حال هر سړی لري کور لري اوس په دې اوس دور کې دغه کور کې ته پروت یم 15 کمرې دي 12,000 کرایه ورکوم اوس هلته 15 کمرې کور دي 100,000 15,000 افغانۍ غواړي او بیا د شپږ میاشتو درنه مخکې غواړي 1.5 لکه افغانۍ درنه مخکې غواړي چې پاکستانۍ دي 2 لکه 1.5 لکه 8 لکه روپۍ دي نو موږ سره کومه دي موږ سره دې نه تورخمه پورې کرایه نشته دا موږ چې دلته کوم افغانان نن سبا پاتې دي د چا کور نشته چا سره د موټر کرایه نشته چا سره هلته د ژوند کولو لپاره پیسې نشته ما 2 لوریانې پاکستانیانو کې ورکړي دي 15 افغانانو کې ورکړي دي زامن مې دلته زلمي شوي دي هلته څوک نه پېژني چې کاکا پېژني خو د کاکا زوی نه پېژني ماما پېژني
خو د ماما زوی نه پېژني، ترور پېژني د ترور زوی نه پېژني. دلته انډیوالي ده، دوستي ده، یاري ده، به دا خلک ښه پېژني چې ورته وایي ځو جاړي جګړه کوي چې موږ نه ځو، موږ د ولي موږ مړه شو، مړه کوو ځان خو ځو نه. موږ د پاکستان د عوام نه خو ډېر خوشبینه یو، خو د حکومت نه هم خوشبینه یو. موږ سره زما 4 کاله عمر دی، دلته تېر شو 1982 کې چې زه راتلم د 21 کالو وم، 4 کاله مې دلته تېر شو. ما نه د عوام نه بد لیدلي دي، 3-4 مړي را باندې راغلي دي، نه زه خبر شوم چې قبر چا ویسته، دا مېلمه چا وزر کو، دا نه یم خبر شوم. په وکي کې ما باندې 4 مړي راغلل، زه په خبر نه شولم چې چا سنبال کړ. نو عوام نه ډېر خوشبینه دي، د حکومت نه هم خوشبینه دي. موږ دا مطالبه ده چې موږ دې پرېږدي په ازاده توګه، لکه څنګه دا 43 کاله 42 کاله موږ په ازاده توګه دلته زندګي وکړه. موږ دې نور هم پرېږدي، خپل دهشتګرد موږ نه یو، دې ملک خوشبینه یي، بدبینه نه یي. موږ دا دعا کوو چې یا الله دنیا آباد وي، پاکستان پکې آباد وي. زما 2 لوریانې پاکستانیانې واده دي، د یو 3 بچي دي او د یو زوی دی، د یو 2 زامن دي، یو لور ده، د مشر لور مې. هغه یې دلته به پاکستان حکومت ورته نیشنل ډي نه ورکوي، بار نارې وایي، خاوند پسې نه لیکي، نیشنل ډي نه ورکوي. نو هغې که موږ ځان سره افغانستان ته بوځو، نو د هغې تربیت د بچو، د هغې د بچو تعلیم، د هغې د بچو ښه بد دا به څه کېږي. دلته خاوند پاتې کېږي، دا به څه کوي. خاوند خو موږ ځان سره بوځو، بوتلی شو، هغه ته هلته هر څه جوړولی شو، خو هغه به هلته څه کوي، هغه به هم هلته پریشان وي، موږ به هم پریشان وي. زما د حکومت نه دا مطالبه ده چې دې لوریانو ته مې نیشنل ډي ورکړي او موږ سره ارامتیا وکړي په ارام توګه، په خوشحاله توګه، څنګه چې په خوشحاله راغلي یو داسې په خوشحاله رخصت کړي. موږ له باډر ایله کې غټه مسله د باډر ده، په دې لاره کې ورشئ ګاډي وګورئ، د چا 1 شپې کېږي، چا 12 شپې کېږي. هلکه د سکینډ نه وباسه او ته یې نور ځه، نور یې مه ایستاروه، دا لین مه جوړوه. د ورځې که حکومت وغواړي 500 ګاډي پاس کېږي، 3 سکینې دي تورخم کې، یو سکین نه 100 ګاډي 200 ګاډي وباسه ځي دي. دا سهولت دې موږ ته راکړي چې وباسیم، دا د تورخم سهولت دې موږ ته راکړي. موږ د لارې کرایه نه لرو، موږ سره دې دغه ښه والی وکړي چې بس سکین هم دې وباسي او نور دې وایي چې زه په مخه دې ښه، الله دې په خیر کړه. 45 کاله یې مالته وتي دي. زموږ بچي وایي چې موږ افغانستان ته نه یو تللي، موږ هلته څوک نه پېژنو، د موږ پیدایش او موږ بیخي افغانستان ته ماشومان نه دي لېږلي، تر اوسه پورې نه دي تللي او هلته نه تللي دي او نه څوک خپلوان پېژني. همدلته لوی سوي دي، همدغلته یې سبقونه ویلي دي، هر څه یې همدلته کړي دي. نو هلته اوس ځکه دوی اوس هلته خوشحاله نه دي، همدلته خوشحاله دي. یوه لور مې د سکول وایي او یو دغه زوی مې د دلته د هغه کوي، دغه ماشینونه جوړوي، او بل یو زوی مې د وریجې پخوي، دغه کار کوي. یو زوی مې مستانه ده، مغزه یې لږ کمزوري دي. د ما ټول عمر په دې افغان کالوني کې وتی ده، ټول عمر مې همدلته وتی ده. کور مې په اکوړي کې وو، اکوړي کې مو بیا په جلاله کې مې کور وو، خو کاروبار مې دلته وو. دې خلکو نه ډېر شکریا ادا کوم، موږ سره ډېر ښه وخت تېر کړی ده، موږ ورسره مړی او ژوندی کړی ده، الله دې نه خرابوي. موږ سره داسې وخت تېر کړی لکه ورورولي، لکه یو ورور غوندې موږ سره وخت تېر کړی، ډېر ښه وخت یې راسره تېر کړی. دلته خو اوس لکه په 100 کې 2% پاتې دي، 4% تللي دي. څوک په خپله رضا لاړ، اکثره په خپله رضا باندې لاړ، چا په زوره نه دي ایستلي او خپله لاړ، بازار نه خپله لاړ ووتل. هغوی وایي چې د موږ روزګار خرابه ده، لکه کاروبار نشته ده، نور امنیت شته، کاروبار نشته، دغه وایي. موږ حکومت ته دغه مطالبه ده چې موږ پرېږدي او دلته اوسېږو او چې وباسي نو بیا یې خپله خوښه ده، ځو به نو مجبوره یې بیا به ځو. زما نوم محمد حسین دی. زه راغلی یم په دې دوکان کې، زما 40 کاله وشو، 40 کاله وشو. زما عمر 80 کاله دی. زما دغه دوکانداري ده او بچې 5 بچي دي او
دوه زامن مې دي او درې لوریانې او دوه خویندې یو مور مې دلته پاتې کېږي. زما بچي ټول سبقونه پاکستاني سکول کې ویلي دي، کالجونه ویلي دي، یونیورسټي ویلي دي. دغه حالات د وجې نه خلکو تنګ شو. بیا څوک چې داسې زبردستي خو نه تللی، هغه خپل رضامندي سره تللی دي او موږ دلته ناست یو، خو یو امید لرو چې یو څه ناست یو دغه موږ ته ریلیف میلاو شي. موږ بلکل پاکستانیانو سره خو مړي ژوندي لرو چې موږ ډېر خوشحاله یو دې عوام نه او موږ سره ډېر ښه وخت تېر کړی دی، ښه ژوند تېر کړی دی. دلته 40 کاله زما دوکانداري ده، یقین په خدای که نن پورې ما چا سره نه لانجه کړې دي، را جګړه کړې دي، خو په ورورولۍ ښه په مینه سره تېر کړي دي. والا رښتیا چې وایي زموږ بچي یقین په خدای ټول دلته پیدا شوي دي او وطن بلکل هغه زه بار خبره کور ته نشم ویلی. هغه خفه کېږي چې وایي داسې حالات دي، بار حالات کور ته نه وایم. وایي چې مونږ وایي وطن لیدلی نه ده او دا او دا او مونږ دلته خوشحاله یو په لاره وایي نه ځو. خو ګورو چې مونږ افغان حکومت نه دې نه مطالبه ده زمونږ دغه حالات ته وګوري او څه فیصله یو بل سره کېږي او څه فیصله مونږ ته یو دغه پیدا شي، مونږ ته یو ریلیف میلاو شي.